وسلم یو ورځ ورسره خپل رور دی د بیبي حلیمې زوی دی اچانک راغې کور ته رامنډې کړلې ویې راشئ ویې ولې وی دوه کسان رالاله او زما هغه رور یې څمله و وی سینه یې وله وڅیرله اوس یې ګنډي زر راشئ چې موږ ورغللو امام الانبیا ولاړ دا ملایک راغلي و شق صدر یې ورلګ سینه مبارک د امام الانبیا اپریشن یې ورله وکړو څو ځله دا شوی دی شق صدر د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا د معراج په موقع باندې شوی څو ځله شوی په یو موقع دغم شوی بیا پې دوی ویرېدل وی چې مور ته حواله کړو خو ډېر ناشنا حالات راځي چې دا پیغام دا ماشوم خپلې مور ته حواله وی دوه کسه رالاله او سینه یې وله وڅیرله او دا مهر نبوت علما وی دا دې طرف ته لګېدلی دا زړه دې طرف ته که نه چپ طرف ته او دا مهر نبوت د چپ طرف ته نو دلته ورله ملایکو سینه وڅیرله زړه مبارک یې وله د ووینځو صفایي او دلته پې مهر لګېدلی نو د باطن نه هم صفایي وشوله او د بار د طرف هم مهر لګېدلی مونږ په سیز مهر ولګوئ کولاوی به یې نه نو په دې ځای ورته مهر هم لګېدلی چې د بار د طرف نه پم وسوسې نه راځي داسې پاک زړه ځکه خو الله وایي علی قلبک دا قرآن مې ستا په دغې پاک زړه نازل کړی دغه پاک زړه دا سیلبن زړه چې په دغې مې قرآن نازل کړی به هر صورت بیبي حلیمې بیا هغې ته اوالک راوست بیا چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم د شام ته قافله تلله عبدالمطلب ورسره د ځان سره نبی کریم صلی الله علیه وسلم روان چې لار کې ولیدل یو سمعی ولیدله بحیره راهب په نوم باندې مشهور جرجیس نوم یې بحیره راهب کتابونو کې لیکلی مشهور په دیو هغه چې دا قافله ولیدله سمدستي پسې راکوش شو پسې دی ورته وی ته څه کوې بس ما ولیدله تاسو سره قافله کې یو هلک دی او په هغه کې د نبي آخر الزمان نښې وی څه نښې دي پکې ما ورته کتل چې هر شجر او حجر هغه ته سجده لګي هر شجر او سجده او دا صرف د پیغمبر نښه ده چې هغه ته شجر او حجر سجدي ما ولیدو چې نبی علیه الصلاة والسلام یې ولیدو وی هذا سید العالمین هذا رسول رب العالمین یبعثه الله تعالی رحمتا للعالمین بحیره راهب وی هذا سید العالمین دا د ټول عالم سردار او دا رسول د رب العالمین دی دی به ټول عالم د پاره الله رحمت کړي تاسو به مې د ډوډۍ میلمانه کېږئ قافلې ورته ښه وکړه چې د ډوډۍ ټولو له تیاره کړله نو هغه ماشوم خو څه کوي خو اوښان سرئ هغه راولی دا ډوډۍ خو ما د هغه په وجه کړې ما خو تاسو له ډوډۍ نه ده کړې ډوډۍ مې چاله کړې د هغه نشته دی وی ډوډۍ خو ما د هغه په وجه کړې چې ستاسو سره یو هلک دی په هغه کې د نبوت نښې ښکاره کېږي دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته چې نبی علیه السلام راغی که نه دا خو قافله د مخکې نه ناسته وه د ځان له سوري کتلي و د ونو سورو ته ناست او نبی علیه السلام خو اخیری راغی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغی او کېناستو نو هغه سوری راغی په نبی علیه السلام پسې په نبی علیه السلام او سوری د امام الانبیا ما تاسو ته نه ویلي چې د کې د نبي آخر الزمان نښې دي